ابو داود شریف حدیث دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت ہے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي پیغمبر علیہ السلام فرمائے نبی علیہ السلام حدیث سے فرمائی اے صحابو اے ابو سعید خدری لا تصاحب تو گورا صحبت مکا وہاں نبی علیہ السلام ورطا فرمائی الا مؤمنا مگر مومن انسان سره کینا مومن انسان تب اجماعت به مومن انسان څنګه پته لګی نو زیر تخایم مومن انسان تا دا یاد لري کوم چې د رب لا یزال احکام نه پامل کوي بس دا مومن دی کوم چې د رسول الله مبارک احکام نه پامل کوي دا مومن دی دا هر څوک دی دا مومن دی او چې کوم یو انسان اگر که په سر باندې پګړی او په مخ باندې ګیری هغه له اعتبار نشته چې کوم یو انسان د رب لا یزال احکام پامال کا خپل اندې راولي او د رسول الله مبارک اطاعت پکې نه دا احکام پامال کا دا مومن نه دی یعنی کامل مومن نه دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې څه فرمایي لا تصاحب الا مؤمنا قطعا بغورا صحبت نہ کہ اے ابو سعید خدری الا مؤمنا مگر نیک انسان سره بناست کوي او بیا څه فرمایي ولا یاکل طعامک الا تقی او اے ابو سعید خدری کتا سره مال حالو پیسې در سره وي وس دستیو طعام معام او د صدقې او د خیرات وستیو ګوره چې ستا طعام فاسق انسان او نخوريخه خپل طعام په نیک انسان باندې وخرا خپل صدقه په نیک انسان باندې وکړه دینه صاحبانو مولایان ندي مراد ګوره ها او د مولایان خپل ځان تراړي چې موږ په دنیا کې سره زمونږ نیکان صالحان نه دینه ټول عوام الناس کې څوک نیکان صالحان دي څه پته لګي چې الله په نس باندې څوک چانه بهتر دي پتا سو کې نیکان صالحان خلق شته علماو کې نیکان صالحان شته ټول تر مراد دي صرف علما نه ستا طعام او پیسې د څوک خوري نیک سړی دی خوري نبی علیہ السلام فرمایي څومره چې نیکان دي مؤمنان دي اگر او غواړه وی باندې خیرات وکړه وی له دعوت وکړه وی باندې خوراک مراک پاغوی باندې وکړه ولی چې ستا د هر څه قیمتي شي او رب لا یزال تعالی داغه کامل او مکمل صدر کا اجر درکا نبی علیہ السلام دا فرمایلی